وعن عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في عشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. نننه بیان زمونگا د لیلۃ القدر د اخرنه عشره د یو خاص عمل متعلق دی. حدیث مبارک کی د دې فضائل او قرآن کریم کی د دې فضائل چراغلی دي. نو زمونږ مشایخ فرمایي چې کال 12 میاشتې تمام کال د رمضان المبارک د تیاری د پاره دی او د هغې سره سره بیا رمضان المبارک د اخرنه عشرې د پاره تیاری دی او اخرنه عشره بیا د لیلۃ القدر د تلاش د پاره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله رب ذوالجلال د کلام مستقل پدې کې الله رب ذوالجلال یو سورت نازل کړی دی چې د هغې سورت نوم دی سوره قدر او په هغې کې الله رب ذوالجلال د دې فضائل ذکر کړی دي. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. الله رب ذوالجلال د قرآن کریم د نزول تذکره کوي چې په دې د قدر په شپه باندې مونږه قرآن کریم نزول کړی دی او تاسو ته څه پته ده چې دا د قدر شپه څه ده. نو بیا د هغې تذکره یې کړې ده. یو د الله رب ذوالجلال د جانب نه فرشتې نازلیږي دنیا ته. دویم د هغوی مشر سردار جبرائیل علیه السلام سمیت راځي د جماعت د فرشتو په یو جماعت کې. بله تذکره الله رب ذوالجلال کوي چې د الله جانب نه د اسمان فیصلې احکامات ځمکې ته راوړي او بله فیصله کوي چې دا شپه ټوله د خیر او د برکت د سلامتیا شپه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د لیلۃ القدر په تلاش کې اعتکاف کړو. مخکې پروګرام کې ما تاسو ته ویلو اولنې عشرې اعتکاف وکړو، بیا د دویمې عشرې اعتکاف وکړو، بیا یې تقریبا په عمر په هر حصه کې تقریبا رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخرنه عشره کې اعتکاف کړی دی او د لیلۃ القدر تلاش کړی دی. او د الله رب جلال حکمت ته چې کله جبرائیل علیه السلام راغی او د لیلۃ القدر بیان کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، صحابه کرامو کې په خپل مابین کې جګړه رااله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې جګړې دپاره بار ته راووت چې واپس لاړ. جبرائیل علیه السلام تلو د لیلۃ القدر بیان ونشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ستاسو جګړې د وجه نه د یو ډېر لوی خیر نه موږ محرومه شو. خو زموږ مشایخ فرمایي د الله رب ذوالجلال په دې کې یو راز و چې دا شپه یې پټه پاتې کړه د دې دپاره چې د امت محمدیه هر یو مؤمن مسلمان بنده هغه د دې په تلاش کې په هر ورځ په هر شپه باندې په دې امید کې شپه تېره کړي چې شاید دا د لیلۃ القدر شپه وي. زمونږ مور مبارکه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله رمضان المبارک راغی په اخرنه عشره کې به دومره زیات کوشش کو چې په نور عمر کې به نه کو، په نور رمضان کې به نه کو. بل حدیث د عائشه بیبي نه نقل له فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله اخرنه عشره رااله نو شد میزره خپل پرتغاخ خپل لنګ به ټیټ کو و احیا لیلا تام شپه به رونوله و ایقظ اهله او تام شپه کې به خپل اهل د خپل کور فیملی والا دا به ویښول په دې شپه کې عبادت کوئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا بل حدیث هم زموږ مور مبارک نقل کړی دی چې کله به اخرنه عشره شوه او رمضان به راغی بیا به اخرنه عشره شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل عایشې د خوب ټیم ختم شو، اوس د رب سره د مناجات ټیم دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل صحابه کرامو ته چې تاسو په اخرنه عشره کې په تاکو شپو کې لیلۃ القدر تلاش کړئ. لیلۃ القدر تلاش کولو دپاره زمونږ مشایخ فرمایي چې که چېرته کې یو سړی د ماښام مونځ په اخرنه عشره کې د ماښام مونځ په اهتمام سره وکړي او بیا اوابین هم وکړي، بیا د ماسخوتن مونځ او تراویح هم وکړي، بیا د شپې په حصه کې تلاوت هم وکړي او بیا د سهار مونځ هم وکړي. خو ده ته پته ولګېده کو نه لګېده خو دا د لیلۃ القدر د شپې فضایل او برکات د حاصل کړه. نو دا شپه دا لږې ورځې دي
او محدود ورځې پاتې دي په دې کې ما او تاسو له همت پکار دی چې په دې کې مونږ همت وکړو او ډېره قیمتي شپه ده ډېر خیرونه برکتونه پکې د الله د جانب نه راوریږي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث مبارک کې راځي چې چاته په دې شپه کې د دومره پریوانه خیر نه خیر میلاو نشو برکات میلاو نشو نو په حقیقت کې دا سړی محروم دی د دومره لوی خیر نه چې باران د رحمت راوریږي فرشتي راکوزیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث مبارک کې راځي جبرائیل علیه صلوات والسلام د فرشتو په یو جماعت کې راکوزیږي او اعلان کوي چې هر وړوکی کور ته هر غټ کور ته حتی کې چې هر کشتی ته هر تری ته او هر بحری ته دا لاړ شي او چې په کومه کشتی او په کوم کور کې کم مسلمان په کومه نوعیه په عبادت کې شریک دی منځ کوي تلاوت کوي ذکر کوي نفل کوي سورات تسبیح منځ کوي نو هغه باندې سلام واچوي یو جماعت راځي سلام پی اچي بل جماعت راځي سلام پی اچي او دا خیرونه برکتونو دعاګانې ورته دا کوي جبرائیل علیه السلام مکې مکرمه باندې جنډه نصب کوي او ټول خیرونه په دې دنیا کې دا راځي د دې شپې علامې بسوي نو په علامو کې زمونږ مشایخو ذکر کړی دي چې دا شپه به ډېره ګرمه نه وي په ګرمۍ کې ډېره یخه به نه وي په ژمي کې نو ډېره یخه ډېره ګرمه به نه وي او دې شپه کې به د اسمان کې غشي نشي ویشتی دا به یو علامه وي که چا ټول عمر اسمان ته کتل او په دغه شپه وکتل دا ورته معلومه شو نو ټیک ده او دغه رنګې به په دغه شپه په دغه ورځ باندې چې نور راخیږي به شعاګانو به راخیږي دا علامې هغه دي چې دا په احادیثو کې معلومې دي اوس که چاته الله رب الجلال بلې علامه وښوه د شپې کتل چې ونې په سجده باندې دي یا نورم علامې دي دته په خوب کې اونودګۍ کې معلومه شوه یا ورته په خوب کې معلومه شو چې بیګا شپه د لیلة القدر وه نو ګوره دا د ده دپاره علامه ده اگر چې د نورو دپاره به دا علامه نه د دړه به تسلی او د دړه به اوبوس کی شاید چې نورو ته دا دلیل نه وي بهرحال زمونږ او ستاسو دپاره په دې خبرې ضرورت نشته دی چې مونږ خامخا د لیلة القدر شپه وپېژنو پېژندو ته ضرورت نشته دی د نن عزم پکار دی چې د نن نه مونږ عزم وکړو تعلق د جماعت سره جوړ کو د ماښام مونځ په پابندۍ په امامتۍ سره بیا اوابین شپږ رکاته دوه رکاتو باندې دا کول بیا دعاګانې کول او بیا د هغې سره سره تراویح کول فرض مونځ کول تراویح کول بیا د څلور رکاتو تهجد چاته نصیب شوي بیا د هغې سره سره سهار مونځ په اهتمام سره او بیا چاته د اشراق پورې ټیم ناسته نصیب شوي ډېره نور علی نور خبره ده الله رب الجلال دې موږ ته نصیبه کړي په دې شپه کې څه پکار دي نو علماو په دې شپه کې چا ویلي دي دعاګانې پکې ډېرې پکار دي چا وی ذکر پکې ډېر پکار دي علامه ابن رجب رحمه الله شیخ ذکریا رحمت الله علیه په ظلامات کې ذکر کړلی علامه ابن رجب رحمه الله فرمایي په دې شپه کې ټول اعمال پکار دي منځ پکې پکار دي تلاوت پکې پکار دي ذکر پکې پکار دي دعا پکې پکار ده خو زموږ مشایخ وایي چې بالکل اخیری لمحات شي اخیری لمحات چې په جماعتونو کې اکثر اعلان وشي 10 منټه پاتې د خوراک سکاګ نزان فارغ کړي په دغه ټایم کې خالص بیا دعا پکار ده او دعا کې اهتمام پکار دی خو د چا سره په کور کې ماشومانی د دعا کې هغه دی په امین وي زمونږ بزرګانو داسې کړي دي مولانا روم رحمت الله علیه فرمایل زما یو ملګری شپنکې مونږ باندې خش په پیغه شوه ما هغه ته ته دعا وکړه زه به امین وم بیا به زه دعا وکړم ته به پې امین وی شپنکي دعا وکړه ما پې امین وي شپنکي دا دعا وکړه الله ما ته د ایمان دولت نصیبه کړي او ما دا دعا وکړه الله زما د درس حلقه ډېره زیاته کړي چې خیر ته خلکو ته خور شي نو حضرت ذکر کړی دی مولانا روم رحمت الله علیه چې زما هغه دوست شپنکې چې کله وفات کېدو زه حاضر وم او کلمه شهادت یې ځان ته ووي او د دنیا نه لاړ بیا به حضرت جړل زما نه شپنکې هوښیارو څه قیمتي سودا یې کړې وه اگر چې زما حلقه حدیث زما حلقه درس زما حلقه قرآن ډیر زیات شو شاګردان مې هم ډیر زیات دي ډیره لویه درجه ده لیکن هوښیارتیا په شپنکي کې وه څه شپنکۍ هوښیارو چې قیمتي دعا یې کړې وه په دې شپه کې د دعاګانو اهتمام وکړئ او که چېرته کې دعاګانې هو کولې مونږ ګناهګار درته پکې یاد شو مونږ ګناهګار هم په دعا کې یاد کړئ دا یو خصوصي پیغام د دې ویډیو په کلیپ باندې تاسو ته درکول غواړم بنیر کې زمونږ خانقاه عزیزیه کې تقریبا 50-60 کسان مونږ اعتکاف ته ناست یو هره شپه مونږ مختلف مجالس کو
درس قرآن درس حدیث ذکر دروز شریف تقریبا مونږه دعاګانې کو تاسو هم دعاګانې کو یادو او تاسو مونږ دعاګانو کې یادوي الله رب الجلال تاسو زمونږ دعاګانې قبول کړي او الله رب الجلال زمونږ فیصله د جهنم د لسنه د جنت په لست کې ولي کړي واخر دعوانا الحمدلله